الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. زما عزتمند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ستاسو نن ډیر شکر گزار یو چې تاسو دې محفل ته راغلی یې. او ورونو دا محفل چې نن دلته جوړ شوی دی نو دا د څه د ګټې او د تاوان په بنیاد باندې منعقد شوی نه دی، بلکې د الله د مخلوق د خدمت په غرض باندې چې د الله مخلوق خدمت منګه په ښه طریقه سره وکړو چې د هغې په ذریعه باندې زمونږ د دنیا هم ښایسته شي او زمونږ آخرت هم ښایسته شي. نو دا ډیر بابرکته محفل دی، هغه محفل دی چې په دې د الله د طرف نه رحمتونه راوریږي او فرشتې ول دعا کوي چې نن داسې محفل منعقد شوی دی چې هلته د انسانیت د خدمت لپاره، ځکه چې د انسانانو ته اهل الله ویلی شي چې دا د الله اهل دي، د الله کومبه ده. نو ضروري خبره ده چې د یو کومبې یا د یو اهل سړي خدمت کوي او د هغې په تکلیف کې هلې ځلې سړی کوي، نو د هغې کومبې هغه مشر او د هغې به څومره خوشحالي وي او هغه به د دې اجر د خپل وس مناسبت سره څنګه ورکوي. نو الله سره د اجر د ورکولو څه کمی نشته او نه د هغې دپاره څه رکاوټ شته چې الله څونه اجر ورکوي چې هغه څوک رکو کړي. نو واقعي تاسو ډېر مبارک خلک یې چې نن داسې محفل ته راغلي یې او موږ ستاسو بار بار دا شکریه بیا هم ادا کوو، ځکه چې حدیث شریف کې راځي چې څوک د انسانانو شکریه نه ادا کوي نو هغه د الله شکر هم نه ادا کوي. نو په دغه سنت طریقه موږ ستاسو بیا هم شکر گزار یو چې دا ښه کار دپاره تاسو نن خپل قیمتي وخت وښکې او تاسو راغلي او په دې محفل کې شریک شوي یې. رونو صحافیان چې دي دا د معاشرې ژبه هم ده، د معاشرې سترګې هم دي او د معاشرې غوږونه هم دي. د دې وجې نه موږ دا غواړو چې په دې معاشره کې چې نن زمونږ په دې حالاتو کې زمونږ په دې ملک کې چې دا ملک کوم حالاتو سره مخامخ دي او زمونږ دا معاشره کوم حالاتو سره مخامخ ده او زمونږ دا خلک کوم حالاتو سره مخامخ دي، نو زما په خیال یو ورور به داسې نه چې د هغه حالاتو نه خبر نه وي. خو د دغې حالاتو د اوښکو دپاره موږ دا خلک منظم کولو، دا خلک راوستلو او بیا نن د دې دنیا حالات داسې دي چې مخکې خو به د دنیا د حالاتو نه خلک نه خبرېدل او د هغه ځای د خلکو د بل ځای د خلکو د دوک درد نه به نه خبرېدل، د هغې په هغه کې به شراکت یې ډېر کم و. نن د دې میډیا په وجه باندې لکه په ترکي کې زلزله، پرون په ترکي کې زلزله راغله او په څو سکنډه کې ټوله دنیا خبر شو چې په ترکي کې آفت او زلزله راغلی. او دغه شان الحمدلله زمونږ د الخدمت فاونډیشن د هغه ځای د تلو لپاره تیاری شروع کړې دي او کیدای شي چې تلیم وي بیګا یې سفر شروع کړی وي د هغه ځای د تلو لپاره. دغه شان وروڼو موږ وایو چې دا صحافیان موږ د دې ځای د لوکل خلکو چونکې د وسایلو کمی په دې دنیا کې او په دې ملک کې او په دې علاقه کې نور انجیوګان انکار کوي، خو تاسو به ګورئ چې د هغې انجیوګانو په الخدمت فاونډیشن کې فرق څه دی. وسایل هغې خلکو سره ډیر دي، نیشنل او انټرنیشنل انجیوګانې دي، وسایل ورسره ښه ډیر دي، خو وروڼو د هغې وسایل چې دی نو هغه 40% 45% د خلکو په خدمت کې لګي او د هغې 60% چې دی نو هغه د انتظامی امورو باندې د هغې لګي. خو الحمدلله الخدمت فاونډیشن چې دی د 5 نه واله د 10% نه چرته مینیمم میکسیمم خپل اخراجات سیوا کړي نه دي، هغه که د ضلع په سطح دي او که هغه د KP په سطح دي او که هغه زموږ د مرکزي سطح باندې.
نو چرته 60% اخراجات او چرته 10% او یا 5% اخراجات دي کې د ځمکې او د اسمان فرق. د هغې مین وجه دا ده چې الحمدلله موږ سره په فیلډ کې رضاکار موجود دي چې هغه فری د خلکو خدمت کوي. هغې د هغې څه معاوضه نه هلي، د هغې څه تنخواه نه هلي. نو دغه خلکو زیاتولو دپاره او د دغې خلکو منظم کولو دپاره نن تاسو وروڼو ته دعوت درکړی دی چې په هغې کې تاسو هم د الخدمت فاونډیشن رضاکار جوړ شي او حصه یې جوړه شي او د خپلې حصې کار په هغې کې وکړي. د صحافي چې کوم کار دی هغه د صحافت په توګه باندې په دغې حصه کې تاسو کار موږ سره وکړي او د الخدمت رضاکار جوړ شي او زمونږ د اواز د الخدمت د اواز او زمونږ د مشرانو د اواز تاسو د معاشرې د خلکو ته ورسوئ چې دغه خلک راپاسي او د الخدمت په شا باندې ودرېږي. نو دغه شان هغه ورځ لرې نه ده چې د الخدمت فاونډیشن رضاکار بیا چې نن په ترکي کې زلزله راغلی چې ترکي کې حاضر به وي انشاءالله. چې داسې حالات زمونږ د 409 ابتدا الحمدلله دا موږ د 409 کړه، زما په خیال پر ټول ملک کې دا ابتدا موږ د 409 چې دلته موږ دا رضاکار منظم کو او دې خلکو ته ټریننګ ورکو. خو د دې خبرولو کې اهم رول د صحافیانو دی، د دې راوستو کې الخدمت ته اهم رول د صحافیانو دی. د دې وجې نه تاسو ته موږ زحمت درکړو، تاسو ته موږ تکلیف درکړو او تاسو نه ستاسو شکریا هم ادا کوم او تاسو ته خواست کوم چې تاسو څونه پورې په دې کې موږ سره تعاون او مهنت او مرګرتیا کولی شي. نو انشاءالله موږ تاسو نه دا توقع ساتو چې زموږ د اواز چې دی کور کور ته او دغه شان چم چم ته او هر کوڅې ته او هر بیټک ته او هر حجرې ته او هر جومات ته دا به ستاسو په ذریعه رسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خیر الناس من ينفع الناس. تاسو کې بهترین خلق هغه دی چې کوم د خلکو ته خیر رسونکي. زه د 400 زموږ چې څومره صحافي حضرات راغلي دي د ټولو شکریا ادا کوم، د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم چې دا یو اهم کاز چې موږ راوچت کړی دی د الخدمت ولنټیرز پروګرام چې په دې ضلع 400 کې به موږ انشاءالله الخدمت ولنټیرز جوړو او دا ولنټیرز به په مختلفو موقعو کې د الخدمت فاونډیشن سره تعاون او مرسته کوي. او تاسو وکتل چې زمونږ په دې ضلع کې چې څومره مخکې د دې نه آفات راغلي دي، سیلاب راغلی دی دلته 2010 کې راغلی دی او دې نه بعد اوس د 2021 کې 22 کې چې کوم سیلاب زموږ په دې ضلع باندې راغلی او ډېره لویه تباهي وکړله د کورونو د فصلونو. نو الخدمت فاونډیشن د دې ولنټیرز په ذریعه باندې یو بھرپور ریسپانس ورکو او هغه ریسپانس چې کوم د ګورنمنټ د ریسپانس نم ډېر زیات و، ډېر مخکې و، ډېرو کم وسایلو سره د خلکو په تعاون باندې یو ډېر بھرپور کار وکړو. موږ غواړو چې په دې ضلع کې موږ د ځان سره په زرګونو رضاکار رجسټر کو، هغې ته مختلف مدونو کې ټریننګ ورکو، د ریسکیو ټریننګ ورته ورکو، ډیزاسټر مینجمنټ ټریننګ ورته ورکو او هغې ته چې کوم دی نو د فرست ایډ ټریننګ ورکو او یو کویک ریسپانس زمونږ په هر ځای کې د ولنټیرز په شکل کې موجود دي. که چېرته اکسیډنټ وشي چې خلک په ښه طریقې سره اوچتولی شي، که چېرته سیلاب راشي چې دغه خلکو سره مرسته کولی شي، د اوبو نه خلک راوښکلی شي، دغسې که چېرته خدای مکه بم بلاست وشي په هغه وخت کې دا خلک یو کویک ریسپانس ورکولی شي. او دې سره سره زمونږ نور چې کوم مقاصد دي هغه دا دی چې په دې معاشره کې چې کوم غریب بېوسه یتیمان خلک دي د هغې د سپورټ دپاره دا ولنټیرز کار کوي او ورسره چې کوم دی نو موږ شجرکاري مهم به انشاءالله په مارچ کې زموږ یو پلان دی چې موږ به په دې ضلع کې شجرکاري مهم کوو. دا ولنټیرز به په هغې کې زموږ سره مرسته کوي. د یتیمانو د کفالت دپاره آلریډي په دې ضلع کې موږ لګې په سوونو باندې یتیمان موږ الخدمت فاونډیشن سپانسر کوي د مختلفو ډونرز په ذریعه باندې. نو دې کې به انشاءالله موږ نور لګیو، دې کې ډېر کم خلک موږ ایډریس کوو. اوس هم په زرګونو یتیمان په دې ضلع کې زموږ داسې موجود دي چې هغه بې سهاره دي، د هغې د تعلیم وس دس نشته دی. نو دا ولنټیرز چې کوم دي نو انشاءالله
دا خلک به دې کې زموږ سره مرسته کوي، مختلف ډونرز به آئیډنټیفای کوي، د هغې نه به ډونیشنز کوي او دا خلک به انشاءالله په دې کاس کې زموږ سره مخکې ځي. دې سره سره چې کوم دی نو د روژې حوالې سره زمونږ دا دغه دی چې افطار مهم به آلریډي زمونږ په مختلفو ځایونو کې زمونږ ملګري دا سلسله کوي او خاص کر د شب قدر ملګرو زه شکریه ادا کوم چې هغوی هره میاشت چې کوم دی نو د افطار یو سلسله چلی چې کوم د ترانسپورټ اړې دي، کوم کې داسې مسافر دي چې کورونو ته نشي رسېدلی، د هغې دپاره هغې یو نظام مقرر کړی دی، ولته لګي هغه یو سلسله چلی. همدغه سلسلې به انشاءالله موږ په مختلف سپاټس باندې چلو د دې ولنټیرز په ذریعه باندې. د اختر چې کوم راشي په هغې کې ډېر خلک غریبانان زمونږ داسې پاتې شي چې د هغې د اختر هغه کپړې ماشومانو نه وي، د هغې په کور کې د اختر دپاره د خوشحالۍ چې کوم څیزونه پکار دي هغه نه وي. نو انشاءالله دا ولنټیرز به زموږ سره په دې کې بھرپور مرسته کوي او داسې مختلف سپاټس باندې به دغه لګوي مختلف څیزونه چې هغې کې د دې قسمه خلکو د غریبانانو به انشاءالله موږ مرسته کوو. نو دا څیزونه یې دې نه علاوه د ځوانانو دپاره یو بل ډېر اهم څیز دا دی چې د ځوان د انګیجمنټ دپاره تاسو ته پته ده چې زموږ سره په دې ملک کې 65% ځوانان دي او هغوی انګیجمنټ غواړي، پازیټیو انګیجمنټ غواړي، پازیټیو اکټیویټیز غواړي. نو انشاءالله د دې پروګرام په ذریعه باندې به موږ د ځوانانو ته د روزګار مواقع ورکوو، هغوی ته به داسې سکلز ورکوو، ټریننګز به ورکوو. اوس په دې وخت کې یو ګلوبل ویلیج دی، امیزون په ذریعې سره موږ به دا د انټرنیشنل مارکیټ سره لینک کوو، هغوی ته به دا سکلز ورکوو، دا ټریننګز به ورکوو او انشاءالله دا ځوانان چې کوم زموږ په دې معاشره کې بېروزګاره دي، د نشو عادي جوړېږي او دغسې نور په نیګیټیو اکټیویټیز کې دغه کېږي، نو انشاءالله دا ځوانان به که خیري موږ پازیټیولی انګیج کوو او دوی ته به د روزګار مواقع مو ورکوو. د چارسدې زمونږ دلته لوکل ټریډیشنل ډېر څیزونه جوړېږي، لګیا دي، سپلی جوړېږي، دلته د رزړو کپړې جوړېږي، مختلف څیزونه دي. دا به انټرنیشنلی او دلته چې کوم لوکل زمونږ د نورو صوبو کې داسې مواقع د دې لپاره پیدا کوو چې دا قسمه بزنسز مونږ ډیولپ کړو د دې ځوانانو. د مواخاتو یو نظام به مونږ جوړو. مواخات نظام کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته او هلته چې کوم انصار صحابه وو، چې کوم مهاجرو د دې ځای نه هغوی خپل کورونه پرېښودل، خپل روزګارونه یې پرېښودل او هغه صحابه چې کله مدینې منورې ته لاړل نو هغوی چې کوم د مدینې انصار صحابه وو هغوی دا قرباني ورکړله او د هر یو صحابي ځان له یو رور جوړ کړو او د رور په حیثیت باندې هغې د ځان سره په کاروبار کې هم شریک کړو، هغوی ته د روزګار مواقع هم ورکړلې، هغوی ته نور هم سهولیات ورکړل. نو انشاءالله زموږ په دې معاشره کې تقریبا 60% خلک داسې دي چې هغه بیلو پاورټي لاین دي، د غربت د خط نه لاندې ژوند تیری او ډېر مشکل دغه دی. اوس چې کوم د مهنګایي یو دور شروع دی په دې کې ډېره زیاته شوله، مهنګایي ډېره زیاته شوله، د غریب سړي ګزاره نه کېږي. د مواخاتو یو نظام به مونږ قایمو چې د کومو خلکو وس دس کېږي په هغه چم ګاونډ کې داسې غریبانان خلک دي چې د هغوی سره دا خلک مونږ لینک کړو او د هغوی چې څومره څه نه څه اخراجات او څه نه څه د هغوی د سپورټ د فیملی سپورټ لپاره یو سلسله شروع کړو. نو دا د مواخاتو یو نظام به زمونږ انشاءالله وي. انسدادي منشیات مهم به مونږ چلو د دې ځوانانو په ذریعه باندې، د ولنټیرز په ذریعه باندې. تاسو ته پته ده زمونږ په دې ضلع کې ډېر زیات شو د منشیاتو دا کاروبارونه هم ډېر زیات دي او زمونږ ځوان نسل لګی دی ښه په یو ایجنډه باندې لګی دی، هغه تباه کېږي، د هغوی صلاحیتونه تباه کېږي. انشاءالله دغه مهم به مونږ چلو د دې ځوانانو په ذریعه باندې. د پولیس سره په دې کې تعاون کوو، پولیس به زمونږ سره په دې کې تعاون کوي حکومت، او انشاءالله
دا قسم خلک به مونږ آیډنټیفای کوو، هغې ته به مونږ ورځو، هغې سره به جرګې هم کوو، هغې سره به خبرې هم کوو چې دا د منشیاتو کاروبار زمونږ د دې ضلع نه ختم شي. په دې وخت کې زه تاسو ته ووایم چې 13 ریهیبلیټیشن سنټرز دا زمونږ په دې ضلع کې دا د منشیاتو لګیا دي، او مطلب دا دی چې بزرګونو خلک د منشیاتو او د آیسو شکار شو، او زمونږ د دې ځوان نسل یو تبعی روانه ده. نو انشاءالله د دې پروګرام په ذریعې سره به زمونږ دام یو پلینی چې دا به زمونږ امبیسډرز وي او دا په مختلفو کلو کې د منشیاتو خلاف یو مهم چلی. نو دام انشاءالله زمونږ مختلف دغه دي په دې کې اکټیویټیز دي. نو ستاسو صحافي حضراتو په ذریعې سره چونکې تاسو زمونږ سترګې مې زمونږ ژبه مې ستاسو په ذریعې سره مونږ دا پیغام د 400 ګوټ ته رسول غواړو چې مونږ په 400 کې په زرګونو ولنټیرز تیار کو او هغه په دې کار خیر کې زمونږ سره تعاون وکړي، او انشاءالله د هغې یو باقاعده رجسټریشن د نن نه مونږ شروع کوو او په یو ډېر لوی تعداد کې مونږ ځوانان د ځان سره انشاءالله په دې کې انګیج کوو. تاسو وکتل چې زمونږ اوس په دې بم بلاست چې دا کوم په دې دغه کې شوی پولیس لاین کې، نو پای کې د 100 نه زیات زمونږ پولیس سرونه هغه شهیدان شو. الله تعالی دې د هغې شهادت قبول کړي. د هغې یتیمان بچي چې کوم دی نو محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان هغې اعلان وکړو چې د هغې د بچو به مونږ کفالت هم کوو، هغې ته مفت تعلیم هم ورکوو. انشاءالله الخدمت فاونډیشن به د هغې سره هر قسمه مرسته کوي. نو دا انشاءالله زمونږ یو پلین دی چې داسې یتیمان زمونږ معاشره کې هغه بې اسرې پاتې نشي، بلکې الخدمت فاونډیشنز او د ولنټیرز په ذریعه او ستاسو په تعاون باندې دا پیغام مونږ د دې ضلع ګوټ ګوټ ته ورسو او په زرګونو ولنټیرز مونږ د ځان سره انګیج کړو، او یو ډېر په دې معاشره کې مونږ غواړو چې را زمونږ په دې معاشره کې د تبدیلی راشي، خیر دې راشي، او هغه خیر به انشاءالله د الخدمت فاونډیشنز د ولنټیرز په ذریعه باندې مونږ قایمو، او دا خلک به انشاءالله دا به زمونږ د خیر امبیسډرز وي، دا به خلکو ته سپورټ ورکوي په مختلف مواقعو باندې. نو دغه زمونږ د دې ننني ستاسو ته د دې تکلیف ورکولو یو بنیادي مقصد و چې مونږ د دې پروګرام آغاز وکړو. په دې کې مونږ رجسټریشن چې کوم کوو نو دا بلا تفریق دی. دې کې د هرې پارټۍ خلک مونږ سره ځان رجسټر کولی شي، د کار خیر کې د هرې طبقې خلک زمونږ سره راتلی شي، ایون که کوم غیر مسلم خلک دی، کرسچینز دي، او هغوی په دې کار خیر کې زمونږ سره مرسته کوي، نو انشاءالله هغوی ته مونږ ویلکم وایو، هغوی مونږ ځان سره په دې کې انګیج کوو. نو دې دا چې کوم زمونږ رجسټریشن پروسس دی په دې کې هر څوک زمونږ سره ولنټیر جوړېدی شي. دا یوت انټرپرینورشپ بنیادي سوچ هم په دې باندې دی چې مونږ به دا سیز کوو انشاءالله. دې کې میل هم دغه شته دی، د فیمیلز دپاره هم شته دی. زمونږ سره په دلته خو لا هغسې ریشو باندې نشته دی، خو په نور لکه پېښور لیول یا لاهور لیول کې زنانو زمونږ سره ایز ا ولنټیر د الخدمت سره دغه کړی، په کراچۍ کې ډېر زیات دي. نو انشاءالله زمونږ کوشش دا دی چې داسې خلک د معاشرې چې هغوی زمونږ څه قسمه سپورټ ورکولی شو هغه به کوو انشاءالله، د میل فیمیل. جی نسیم به تاسو دا د رجسټریشن حواله سره خو زمونږ چې کوم مین مقاصد دی ویژن زمونږ دا و چې په دې ضلع کې په هر یو ګوټ کې مونږ داسې ولنټیر پیدا کړو چې یو خو په ایمرجنسیز کې هغوی کویک ریسپانس ورکوي، سیکنډ په هغه علاقه کې چې کوم داسې بېوسه خلک وي یا ضرورتمند خلک وي چې د هغې اواز جوړېږي او هغه مخې ته راوړي، د هغې دپاره هېڅ قسمه زمونږ سره لیمټ نشته چې هغه 1000 دی یا 10,000. دویم د ډسټرکټ تحصیل یا ویسیز دپاره هم زمونږ څه داسې ټارګټس نشته چې دې ویسي نه به دومره راځي، دې نه به دومره راځي. خدمت کار دی، الخدمت فاونډیشن د ټولو خلکو دی په شریکه باندې.
څوک هم موږ د خدمت نه نشو منې کولی او نه څوک موږ د دې نه منې کولی شو چې ته د دې پارټۍ سره ستا تعلق دی یا د دې سره پارټۍ سره ستا تعلق دی او تا الخدمت نشي ون کولی. الخدمت بلا تفریق د ټولو خلکو دی، د هرې پارټۍ د هرې شعبې.